بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو دا یو ملګري سوال کړی دی د واتس اپ په ذریعه باندې چې دا میسج واورئ چې څه وایي. صاحب بخښنه غواړم په دا یوه مسله کې د لږ سره ګوناګو یم که د یوې مسلې د لږ خاشه تاثیر راته وکړله. موږ تشکیل سوی وو منډي باودین ته. منډي باودین کې موږ یو ځای ناست وو، نو هلته د هغه وخت هغه علاقې چې یو کوم چودري وار څه چې وو، نو د هغه په دیره کې سره ناست وو. په هغه تشکیل کې کوچنی مسجد و، په مسجد کې موږ نه ځایېدو، بیا په هغه دیره کې په د باندې موږ پر کټانو اکثره په هغه وخت ناست وو. نو په هغه کې دا تعارف سره وسولو. بیا د موږ سره یو مفتي صاحب را سره و، ما ورته ویل دا یو مفتي صاحب را سره دی. هغه ویل چې بهی د مفتي صاحب سه دا پوښتنه هغه سړي وکړله. نو بیا زما هم په ذهن کې دا رالو سړی دا خبرې تحقیق به کوې. هغه دا ورته وویلې چې بهی په قرآن آیات یې ورته ووایي، د قرآن آیات چې بهی د دې آیات هغه آیات خو نو زما نه دی زده، خو بهرحاله مفهوم یې دا ورته وویل هغه سړي چې بهی د قرآن د دې آیات مفهوم دا دی چې کله د انسان د بدن سره روح ووتی، بیا دا روح کله راځي بدن له. نو زموږ مفتي صاحب ورته وویلې چې دا روح هغه وخت راځي چې کله بیا دویمه د سور شپېلۍ پوسوله، یعنی دویمه سور شپېلۍ بعد بیا دا روح راځي په دا بدن کښې وځي. نو بیا هغه سړي دا پوښتنه چې وکړله چې کله روح د بدنه ووتی، نو په بدن کې خو روح چې نشي پاته، بیا خو که بدن ټوکړې ټوکړې کې هم عذاب و ثواب و یو شی نه ورمیلاویږي. نو بیا ده ورته وویلې زموږ مفتي صاحب دا وویلې نو ول د قبر د عذاب په باره کې د قبر عذاب و چیش ته میلاویږي، و روح ته میلاویږي که و دا بدن ته میلاویږي. که بدن ته میلاویږي نو بدن مړي ته خو مړی خو په درد په عذاب په یو شي نه پوهېږي. که ژوندی دی نو بیا دا روح چې کله ووتی بیا ولاړې اسمانونه، بیا راځي په هغه وخت چې کومه دویمه د سور شپېلۍ پوسي. نو چې کله موږ وفات سلو یا موږ مړه سلو، د روح راڅه ووتی، د بدنه څخه روح وځي. نو چې روح ووتی بیا دا سزا و دا بدن ته میلاویږي که و روح ته میلاویږي. که بدن ته میلاویږي نو دا روح خو نسته کې په بدن کې بیا سزا څه ته راور میلاویږي. که سزا و روح ته میلاویږي نو د دې تصحیح او د دې خبرې موږ ته لږ تسلي راکړه چې دا څه طرح کیسه ده، چې دا څه طرح دا مجلس کیږي، چې یعنی د قبر د عذاب په باره کې تر ګردو غټه مین خبره دا ده. د قبر د عذاب په باره کې مفتي صاحب ته لږ تشریحاً موږ ته راوښیه چې په دې کې د قبر د عذاب معامله څه طرح ده. الله دې اجر درکړي، الله دې ژوندی او خوشحاله لره. نو میسج تاسو واورئ. په دې کې د دې سایل دغه پوښتنه ده چې عذاب قبر دا د روح بغیر جسد ته څنګه میلاویږي. معنی انسان چې مړ سلو د بدن یې روح ووتی، اوس و دې بدن ته چې په هغه کې روح نه دی موجوده، نو عذاب سره کم ورکول کیږي. نو اوله خبره خو دا ده چې ګوره دا سوال ته پر چا باندې کوې، دا د الله قدرت باندې ستا اعتراض دی چې الله دا کار کوي سي که نسي کولی. نو که سړی د الله پر قدرت باندې یقین لري، بیا خو د اعتراض بې ځایه اعتراض دی، ځکه الله چې کوم دی هغه بغیر روح او د روح بغیر هم عذاب ورکوی سي. که روح پکښي که نه پکښي، الله چې کوم دی هغه عذاب ورکوی سي. نو دا اعتراض چې کوم دی دا دغه دی بې معنا اعتراض دی. او دویم دا دی چې ګوره درې عالمه دي، یو عالم دنیا دی، یو عالم قبر دی، یو عالم آخرت دی. دا معنی یو موږ په دنیا کې موجود دی، یو د دې دنیا څخه موږ رخصت سو ځو قبر لره، یو هغه ژوند دی، او یو چې کوم دی هغه به د قبر بعد ژوند دی. دا درې عالمه دي. اوس په دې درو سرو عالمو کې د انسان هغه احکامات هغه جلا جلا وي. اوس په دنیا کې چې انسان ژوند کوي، په دې کې احکامات دا متوجه دي د انسان بدن لره، جسد لره. روح چې کوم دی هغه دلته تابع دی د جسد. اور دویم چې کوم دی عالم قبر دی. په عالم قبر کې بیا اصل احکامات متوجه دي روح لره، بدن دا هغه چې تابع دي. دا
په دنیا کې ګوره چې عذاب او ثواب یا راحت تیریږي دا پر دې بدن او پر دې هډو پر غوښه تیریږي، روح چې کوم دی هغه د دې سره متاثره کیږي، پریشان وي. پر روح باندې دلته عذاب دا رقم نه تیریږي ته روح ووایې لغت یو سکان ورته کشوي سه روح انسان په دنیا کې هغه ته براه راست عذاب نشي ورکولی. او په آخرت کې بیا براه راست عذاب چې کوم دا پر روح باندې دی او جسد چې کوم دی هغه هلته تابع دی چې پر روح باندې کم عذابونه تیریږي دا جسد دغه سره متاثر وي. لکه څنګه چې په دنیا کې پر جسد باندې عذاب راځي روح متاثره کیږي هغه پریشان وي. دا رقم په قبر کې اصل عذاب د روح دی او جسد لره هم هغه عذاب سته دغه اثرات پر دی بدن باندې هغه محسوسیږي. اسانه مثال دی لکه انسان چې بیده وي اوس په خوب کې چې کوم دی هغه انسان باندې کله ښه کیفیت راځي کله بد کیفیت راځي، کله خوشحاله وي ویني او په ښو حالتو کې وي او کله چې کوم دی هغه په بد حال کې وي. انسان پریشان وي، په اور کې سوځل کیږي، ماران لړمان وي او غلی او په شړو باندې وهي او جنګونه، نو دی چې راپورته سي هغه شی نه. او دلته دا خلک چې ورته ناست دا خوب والا هغه باندې کیفیت تیریږي لیکن خلک په ده باندې نه پوهېږي. نو په حقیقت خو دلته شی نسته، د پر روح باندې تیریږي. دا په دنیا کې هم الله پاک د عذاب قبر یو مثال موږ ته دغه کړی دی. عذاب قبر چې کوم دی هغه چیز دی خلاصه دا څه په قبر کې عذاب شته د انسان لپاره. دغه عذاب اصل پر روح باندې دی او جسد دغه تابع دی، د روح تعلق وي د چا سره د جسد سره. لکه علماء مثال ذکر کوي ګوره لمر څومره لیرې دی د مځکې څخه او د ده ګرمایي دا پر مځکه باندې هغه اثرات محسوسیږي. هغه ګرمایي مځکې لره د ده په ګرمایي باندې مځکه ګرمیږي، د ده په ګرمایي باندې چې دومره لیرې دی د هغه ګرمایي په وجه باندې انسان دلته خپل ځان ګرموي. حالانکه نو دونه لیرې دی بیا څنګه تعلق دی؟ دغه د حرارت تعلق چې کوم دی هغه د مځکې سره موجود دی، نو د لمر تعلق د مځکې سره موجود دی. دا رقم د دې روح تعلق چې کوم دی هغه کفایلین کې په سجین کې وي، نو د ده تعلق د دې بدن سره د دې جسد سره چې په قبر کې پروت دی دغه سره تعلق موجود وي. نو دا زموږ د اهل سنت عقیده ده چې ګوره د مرګ بعد په قبر کې عذاب شته. که انسان نیک ولو نو روح به په علیین کې وي، هلته چې کوم نعمتونه او راحتونه پر هغه باندې تیریږي اصل پر هغه باندې تیریږي. نو دلته چې کوم دی هغه قبر کې و د جسد لره هغه راحت او دا رقم که چیرې بد سړی ولو الله دې موږ وساتي هغه بد عذابونه او هغه دردونه دا به د جسد چې کوم دی هغه محسوسوي. لکه ما ټول ګوره دلته په دنیا کې انسان باندې چې پر بدن باندې کمی د دردونه دغ کیږي، پر بدن باندې کم عذابونه تیریږي، روح دغه سره متاثر دی که نه دی متاثره؟ پر روح باندې براه راست په دنیا کې انسان هغه حمله نشي کولی. نه د یو انسان روح چې کوم دی هغه براه راست انسان هغه قبض کوی سي، پر هغه باندې کنټرول حاصلوی سي. نو بدن چې ور زخمی کې روح ته نقصان رسیږي، روح پریشان کیږي. دا رقم په قبر کې بیا د انسان چې کوم دی هغه اصل روح دی الله اصل عذاب او روح ترکی. دا قبر چې کوم دی هغه لکه په دنیا کې چې روح متاثر کړي دا رقم په قبر کې بیا د انسان بدن هغه شان متاثر کیږي. او یو بیا عالم آخرت دی دریم په هغه کې بیا او ګور هغه اصل ژوند دی، په هغه کې روح او بدن دواړو ته که جنتي ولو هغه نعمتونه او دا راحتونه به هغه اصلا روح او بدن دواړو ته اصلیږي، تابع مابع نسته په هغه کې دواړو ته اصلا اصلیږي. او که چیرې دغه بد عمل ولو نو عذاب چې کوم دی هغه به روح او بدن دواړو ته اصلیږي. مرتل په دنیا کې خالی بدن ته حاصلیږي، روح تابع دی. په قبر کې روح ته دی، بدن تابع دی. په آخرت کې دواړو ته اصلا دغه عذاب او راحت ملاویږي. عذاب قبر چې کوم دی دا ګوره په قرآن هم ثابت دی، دا په هم متواتر احادیث باندې هم ثابت دی. عذاب قبر چې کوم دی هغه په قرآن باندې ثابت دی. لکه ګوره قرآن یو آیت موږ ذکر کوو النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله فرمایي پر دا اور باندې به پیشیږي آل فرعون سهار و ماښام. ګوره فرعونیان به الله پر عذاب باندې پیشي سهار و ماښام. و یوم تقوم الساعة په کوم ورځ چې بیا قیامت قایم سي الله به فرشتو ته وفرمایي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اوس چې کوم څوک د عذاب قبر انکار کوي نو دلته به بیا د دې آیت څه معنا کوي چې النار یعرضون علیها چې په قبر کې عذاب نشته نو بیا د دې مرګ بعد د فرعونیانو به کوم ورته پیشیږي. که ته دا د جهنم ور دی د هغه د
د شپېلې باد اور دی نو بیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. د اشد عذاب څخه بیا کم عذاب مراد دی؟ هغه عذاب هغه د شپېلې باد چې کم اصل جهنم ته دغه فرعونیان داخلیږي هغه خو به د قیامت پر ورځ و یوم تقوم الساعة. ګوره په کوم ورځ چې قیامت قایم سي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. نو ګوره یو د قیامت عذاب دی، د قیامت د حساب او د کتاب بعد عذاب. او دویم دلیل دا دی چې ګوره قرآن د آل فرعون په باره کې فرمایي چې ګوره فرعونیان الله ما غرق کړلو بیا مې داخل کړو اور لره. اوس دا کوم اور مراد؟ دا د جهنم اور مراد دی، دا د شپېلې باد اور مراد. نه تر اوسه سوی نه ده. قرآن فرمایي اغرقوا فادخلوا نارا. تر اوسه قیامت نه دی راغلی. که ته په قبر کې عذاب نشته نو الله د فرعونیان په باره کې اوس قرآن کې موږ ته دا پیغام را کړی، دا خبرې را کړی چې اغرقوا فادخلوا نارا. دا غرق کړل سلو په اوبو کې پراته دي چې خلک وایي د سمندر کې غرق سلو، په بم کې وړاو سلو او شیر وخوړی، غوښې په دغه زمري په د بدن جوز جوړ سو، نو سره کوم عذاب ملاویږي؟ دا اعتراض پر ما مه کوه، نه پر اهل سنت باندې کوه، دا پر الله باندې دا اعتراض وکړه چې الله فرمایي چې اغرقوا فادخلوا نارا. الله وایي دوی غرق کړل سلو په اوبو کې پراته دي نو فادخلوا نارا ډایرکټ مې ورته داخل کړو. جسد یې په اوبو کې پروت دی، الله ما ورته داخل کړی دی. ما ورته په اوبو کې وینو لیکن دا په اصل کې په اور کې پروت دی. دا نو دا چې سلو دا دغه چې کم دی عذاب قبر، دا په حدیث باندې په قرآن باندې ثابت دی. ډېر آیتونه نورم سه. او بل یو مشهور روایت دی چې ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. و چې بنده په قبر کې کښېښول سي او د ده څخه دغه د ملګري شا واړي دومره قدر ټیم نه دی تېر سوی انه لیسمع قرع نعالهم. معنی دا خلک چې کوم دغه د قبر څخه شاوخوا اوس روانېږي د پښو د چوټو کشهاره دی اوري دغه مړي فیأتیه ملکان دستي فرشتې وله راسي فیقعدانه راکښېنوي. څه رقم یې راکښېنوي؟ په قبر کې خو ډورۍ ده، نو په دې موږ څه خبرې؟ څه رقم یې راکښېنوي؟ دا متشابهات دي، په دې باندې موږ سر نه خلاصېږي. بس چې رسول الله ویلي دي، الله ویلي دي، موږ یې منو. بس راکښېنوي موږ نه پوهېږو. فیقولان له ورته وفرمایي ما كنت تقول في هذا الرجل. اوس که ته دا روایت زه نه منم نو مې منم، منکر حدیث بیا خو جلا خبره ده. او دا رقم نبی اسلام فرمایي اما دا قبر چې کوم دی دا روضة من ریاض الجنه، دا د جنت د باغچو سه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو سه یو کنده ده. او چې نبی اسلام دا یو کنده ده او د جنت د باغچو سه یو